پېښور موټروي دا پېښور موټروي ده. دلته په دغه ځای باندې انټرچینج منظوري شوی خېش کو انټرچینج دا یو 15 جریبه ځمکه خو اپر د غریبانو لپاره ګرانو کتونکو بیا یو ځل ملک پراپرټۍ سوري لاندې د غریب یتیم بې وسه دپاره یو ګولډن چانس تاسو کتلی شئ موټروی د پاسه ځمکه ملک صاحب واغسته. ملک صاحب نن دې بیا سوچ وکړو د موټروی د پاسه. بسم الله الرحمن الرحیم. کاشف بھائی بالکل مې چې مسافرو له اپرم ورکو او ګولډن چانس ول ورکو. دا موټروی دی یو دک ځمکه بالکل مخامخ ځمکه مخامخ ځمکه دا پېښور موټروی دا پېښور موټروی ده. دلته په دغه ځای باندې انټرچینج منظوري شوی خېش کو انټرچینج بالکل حقیقت سړی چک کولی شي. دا یو 15 جریبه ځمکه خو اپر د غریبانو لپاره بقای نور را سره په 50,000 مرلم شته، په 60,000 مرلم شته، په 80 شته، خو دا 40,000 مرله ده. 45 مرله خو 40 می غریبانو لپاره اپر ورکړي. دا کورونو لپاره ملک صاحب دا کورونو لپاره جی. ډېر خلک داسې چې هغې موږ پکې هوټل جوړو مطلب موټروی خوله ده که نه موټروی لاره ده نو ډېر خلک نه جی هوټلو نه صرف غریبانو د کورونو لپاره ورکوو. ډېر لپاره قدرمندو 50,000 روپۍ مرلو 15,000 روپۍ پکې انډوانس کې ورکوي او راځئ د کور مالک جوړېدی شي. که غریب دی او که یتیم دی او که بېوسه یې د ملک صاحب بچی دی موږ هلته هم ځو نور خبرې بلته کړو. چېرته مزې موږ سره اوسئ. چې تاسو به هم انفارمیشن کوئ، معلومات به کوئ، انکوایري به کوئ، بالکل راشئ ملک سره ملو شئ او ځمکه ترې واخلئ ځکه چې د ده اصلیت به تاسو ته هم پته ولګي. ډېر خلک دي که نه ما دې نه مخکې خپرونې کړې وي یاره څوک وایي دا د غلا ځمکه ده او څوک څه وایي او څوک څه وایي. نو چې د غلا ځمکه وي یا پکې خوا دې خوا څه بل څه وي نو ملک نه به چا ځمکه نه اخېسته. الحمدلله چې زه خپرونه وکړم 3-4 ورځو کې ملک پراپرټۍ نه مکمل ځمکه خرڅه شوي. نو دا د خلکو اعتبار، د خلکو محبت او د خلکو مینه ده. دغسې ملک صاحب هم خلکو سره مینه محبت ساتي یاره او خلک نفرت نه ساتي. ملک صاحب یو جهان مننه خوشحاله اوسئ. نن بیا ښه سوچ نو ښار کې او بیا پېښور موټروی سره مخامخ تاسو ځای نور واغستو څه به ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کاشف په ستاسو د راتګ یو جهان مننه ټولو کتونکو ته السلام علیکم. خاص کر له مسافرو بهیګانو ته ښه د باد دې اوسي. دا خو چې د تېر شوي 2021 سفر موږ ورکړی تاسو هم پې پروګرام کړی پک جریبه ځمکه موږ نور اغوستې وه په 2 ورځو کې ووته. 2 ورځې کې ووته. ډېر ملګري چې دی پکې پاتې نه شوه چا بالکل میسیجونه هر څه موږ سره پینډینګ پراته دي. بهرحال بالکل ما دا د دې نوي کال اپر شو په 40,000 باندې مرله ده. 45 ریټ موږ خپل 45 ریټ فکس کړی دی خو 40,000 به انشاءالله د دې صاحب دا ډېره زیاته ارزانه نه ده لکه موټروی ورسره هم ارزانه بالکل همدغه موټروی د خېش کو نوي انټرچینج جوړېږي دلته هغې سره بالکل برلبې روډ ځمکه ده کنټیکټ لار هم نه ده بالکل خپله لار باندې دا ځمکه ده. او دویمه خبره داره چې انتقال والا ځمکه ده. مونږ زمونږ ډیټیل ټولو خلکو ته معلوم دی 5,000 روپۍ اخلو او هغې باندې مونږ قبضه به ورکوو نورې په انتقال باندې پیسې. نو کم سیس کې چې غلا هغه څوک په 15,000 روپۍ چاته نه حواله کړي. مثال دا ګاډي شو دې زداله په 5,000 نشم درکول چې دکې غلای نو بس تا نه کم از کم نیم پیمنټ خو بیا دغه کوم چې دکې څه غلای ته مال نور پیسې نه راکړي. هغه خلکو ته څه پیغام دی څه میسج دی؟ ډېر خلک وایي که نه وي دې یو روزګار چالو کړی دی او دا غلا ده او دا ګنډکپتوب دی لکه لګیا دي که نه هغه خلکو دپاره څه پیغام؟ هغه خلک به خپل کار کوي چا چې را سره روزګار کړی د هغه خلکو نه تپوس کوي. ملک سره د روزګار شوی دی څه کې راته خپه یې خیره ګزارۍ د سره نه ده کړې په پیسو یې تنګ کړی یې. ما سره الحمدلله لږ ما سره به خلکو بې واده خلافي کړي خو ما څوک تنګ کړي نه دي. نو انشاءالله روزګار مې کلیر دی. ریټ مې بالکل همدغه دی 45 ریټ دی خو 40 به چلوم او وګورئ خو شه انشاءالله ما سره به 60 ریټ دلته چلیږي. خو دا د غریبانو دپاره پیکیج دی. نور زما بل پروګرام انشاءالله را روان دی به په 60,000 روپۍ باندې مرلی. صرف غریبانان دلته راتلی شي که نه کم خلک الله ورله وس ورکړي؟ بالکل زه یم هغه خلک چې کوم بې کوره خلک دي چې خدای د خپل کور مالکان جوړ کړي ځکه چې سوچ صرف د غریب د غریب دپاره دی. 40,000 ځکه چې ما ډېرې پراپرټۍ وکړې ما په 70 په 80 باندې خو صرف غریب خلک د 40 نه سیوا په دې کې دم نشته. نو دا درې نوي کال دی موږ اپر ورکو انشاءالله دا یو 15 تاریخه پورې به دا چلیږي ځمکه ډېره دم نه زموږ د اپر ځمکه یاره دا جي یو سلو جریبه ده بس صرف د کم غریبانان پاتې شو بې کوره ده د هغې دپاره ده. یو جهان مننه ملک صاحب چې ته د غریبانو خیال ساتي الله پاک بس تاسو خیال ساتي. یو جهان مننه څنګه جي تاسو ښه خیر دی بسم الله الرحمن الرحیم. کاشف بھائی ستاسو راتلو یو جهان مننه او زمونږ کسټمرو ته په درناوي سره سلام کوم چې موږ سره هیلپ کوي که موږ نه ځمکې اخلي او موږ سره مرسته کوي. نو دا د هغوی دعاګانې دي غریبو خلکو دعاګانې زموږ پروګرام الحمدلله بس تاسو ولیدو 2 ورځې وړاندې د یو ویډیو کړې وه هغه 2 ورځو کې ختمه شوې ده
او اوس دا یو نه افر ملک صاحب اغشته د خلکو مینه ډیره ده. بالکل جی بالکل د خلکو مینه ډیره ده او خلک مینه کې دی راځي زمکه وته مثلا موږ نشو پوره کولی جی دغه حساب کتاب دی اونډي کورونه دي او رشکې د خیش کو نوې انټرچینج چې کم دی دا سره بالکل قریب دی او ډېر ښایسته لوکیشن دی بجلی اویلیبل لګېستلی دی په دې لار باندې دغه پروګرام دی سہولت موجود دی جی بالکل. ډیره مننه ملک صاحب څنګه تاسو ښه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کاشف بھائی او جهان مننه ستاسو د راتګ. خوشحاله اوسئ. ملک صاحب لوکیشن هم ورکوي دا کم ځای سره راځي او انډوانس کې به څومره ورکوي؟ کاشف بھائی دا خو لوکیشن دی د نوخار دی ضلع نوخار دی خیش کو ایریا دا موټر وې سره ځمکې لګېدلې دي پوخ روډ دی ورته ښه لوکیشن دی د 400 نم یو سړی راتلی شي په 400 انټرچینج مردان نم راتلی شي رشکې نم راتلی شي او د 400 نم راتلی شي نوخار ټول یو مین ځای دی مزیدار او بیانه دی ورکی 5000 روپے او هغه د مون قبضه ورکو باقي پیسې خو ټولو خلکو ته پته چې بس مونږ صرف بیان اخلو مخکې چې نه اډوانس اخلو نه دونه چې لکونه راکا صرف بیان اخلو باغې ولا بیا قبضه ورکو او باقي پیسې زموږ په انتقال دي دغه زموږ یو عام ټول روټین دی. مقصد تاسو څه دی ملک صاحب؟ مقصد زموږ دا دی چې مونږ وایو چې مونږ خو اواز پورته کړی د غریب د پاره نه مونږ وایو چې هر غریب د کور مالک شي او هر غریب ته خپل ځای او د سر سوري ملو شي ان شاء الله. تاسو په شکل کې ډیر پراپرټو والا دي هغه ته څه پیغام؟ بس پیغام خو دا وایي چې لکه کم روزګار والا یا سرمایه‌دار خلک دي نو اول د غریب سوچو کې چې دا غریبان خلک یا دا مزدور دي کې کونډې رونډې دي نو مونږ وایو چې د دې امدادو کې او دې له داسې ځایونو ورکې ځان مونږ سره هر قسم ځایونه شته مونږ سره په لاکم مرله شته مونږ سره په شپېتم شته په اویام شته خو مونږ چې دا کم ریټ چلو نو دا مونږ د دې غریبانو دپاره چلو چې دوی د کور مالکان شي او انشاءالله چې دا اواز او دا کار به ټول عمر انشاءالله مونږ کوو د دې غریب دپاره. ډیره مننه ملک صاحب تاسو هم یو جهان مننه کوم او الله دې تل خوشحاله کامیاب ساته چې په غریب خیال کې په یتیم خیال کې په بیوسه خیال کې 2022 شو 2021 په مونږ لاړو تیر شو ژوند دې تیریږي څه پیغام به ورکې اخیره کې؟ نو بس پیغام خو جی زما دار بالکل بس پین موقع باندې یو کسٹمر را ورسید زما د دې خلکو سوچ دی جی دار بالکل دی راغه د پېښور نه نو د داسې غریب سوچ دی او دا غریب شیخ ملتون ته نشتلی دی چې راځي مال به راځي او زما هم دا جون پکار دی چې مال زره داسې خلکو خدمت وکم د وی چې ما سره گزاره وکړي مې ډېره گزاره وکم ستاره طبیعت خبره وکړو ان شاء الله. خیر دی جی خوشاله عزت من خوشاله اوسئ مننه کامیاب اوسئ. ملک صاحب د لپاره تاسو د دې لپاره ان شاء الله بس موږ دا سوچ بالکل مې زه به تاسو سره گزاره وکم او دا غریب خلک شیخ ملتون ته نشي دی ما چې کوم ریټونه لګولي دي ما را دې خلکو دپاره هم دا ریټونه لګولي چې دا غریب خلک به راځي او ان شاء الله د کور مالکان به جوړېږي د مرګ پر پټۍ نه سار مې ورسره خبره کړې مې 5000 روپۍ به راکې د کور قبضه به راته میلاویږي په انتقال به درنه اخلم ډسکاونټ به هم در کوم. مرجان څنګه مننه څنګه د کم ځای وروره؟ پېښور یم دی. ها پېښور کې د کم سربن یم. سربن څه بیمار وروره؟ دا اکسیډنټ مې کړی د خپه مې دلته ماته شوی وه بس صاحب دی ویډیوګانې دي کتلې وي؟ ویډیوګانې مې کتلې وې بس. ملک صاحب سره یې رابطه وساته؟ او جی څه ویل ملک صاحب؟ بس دی یاره چې کوم کار روان کړی ډېر ښه دی او بس زمونږ بس توکل و دا بابا مخې راغی د سر راوختو ګاډي کې مې دې چک بېکو خو دا موټر وی دی دلته مې ځای مې خوښ شو که نه په دې موټر وی مې خوښ شو. په موټر وی دې خوښ شو. ملک صاحب در سره گزاره هم وکړي ستاسو چې کوم ملک صاحب ډېره گزاره ورسره غریبي د بېوسي بالکل کاشف بھائی مونږ اواز هم د دې خلکو پورته کړی انشاءالله او خدای پاک دې مونږ نه داسې کار والي چې دې مونږ ته دعاګانې وکړي او د دې په دعاګانو باندې مونږ د نورو خلکو له هم دغه شان ریلیف ورکړو دغه شان ځایونه وله ورکړو. الله هم ښه ساته مطمئن یې که نه وروره؟ مطمئن یم جی ډېره مننه. پراپرټي ان شاء الله بالکل مال ټول هم داسې خلک راځي مال نوابان نه راځي او زره داسې خلکو مال ته چرم نیم ناس جی د دې نه بیا ماله ما ته وایي چې مرګ غوره دی خو د داسې خلکو مال ته چر زره داسې خلکو خدمت کول غواړم خلک چې هر څه وایي چې دا داسې روزګار دی داسې روزګار دی خو زه د دې خلکو په خدمت په جذبه راوړم. ملک صاحب یو خبره دې وکړه دا خپرونه هم را ختموم وي خلک به هر څه وایي یاره مونږ به صفایي الله ته کوو چې مونږ یې پیدا کړي یو خلک به لګیا دنیا خلک دنیا خبرې دا خلکو چا پسې ونه وي یا رسول الله صلی الله پس خبرې شوي دي یو انسان چې ښه کار کوي د غریب دپاره یتیم دپاره او بېوسه دپاره کار کوي نو هغه پسې به خبرې هم کېږي د هغه به خور مور هم یادېږي دا پښتانه دي هی پښتنو لږ ویښ شئ. نن ملک صاحب خبر وکړه دغه معذور رور دپاره دا چې پېښور نه راغلی دی امید د ربه لرم چې ګزاره به ورسره هم وکړي الله دې وکړي چې ملک پراپرټۍ همدغسې د غریب یتیم بېوسه کار وکړي. قدرمندو دغه آفر دی 5000 روپۍ ورکوئ او تاسو راتلی شئ د خپل کور مالک جوړېدی شئ ملک صاحب سره هم ډایرکټ ملاقات کوی شئ دا چې کوم نمبر چلیږي دا ملک پراپرټۍ نمبر دي په دغه نمبر رابطه وساتئ. مال او زما کیمرامین اوسم جال اجازت راکړئ چرچا ته خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.